په سیمی فائنل کې لاهور قلندر نه شکست خوړلو نه پس شاداب خان یو ډیر عجیبه بیان د فائنل حواله سره جاری کړی دی او دا ښکارا خبره ده چې په فائنل کې بعد د کراچي کینګ ټیم او د کراچي کینګ ټیم چې څومره هم فین فالوورز دي او ورسره د اسلام آباد فین چې کوم دي هغه به په پی ایس ایل په فائنل کې د کوټا ګلیډیټر ټیم سپورټ کوي. شاداب خان هم په خپل بیان کې ویلي دي چې زه غواړم چې دا فائنل کوټا ګلیډیټر وګټي او زه غواړم چې دا فائنل د سرفراز احمد د سیفی بای ټیم وګټي او کوټا ګلیډیټر وګټي. نو دې کې شاداب خان خپل حقیقت ښکارا کو چون کې داسې کلاریان چې کوم وی غي دواړو ټیمونو ته بیسټ اف لک وي چې دواړو ټیمانو خو گیم کو دواړه فائنل ته کوالیفای شوي دي دواړه به تکړه فائنل کوي. خو دې کې شاداب خان خصفا ویل چې زه غواړم چې فائنل شاهین بایلی او ساوث شکیل یعنی کوټا ګلیډیټر ټیم د سیفی بای ټیم د سرفراز احمد ټیم وګټي. نو دې نه صفا پته لګي چې شاداب خان د لاهور قلندر خلاف ته جی. بل طرف ته شاداب خان لپاره دی ګوره چې شاداب خان خپل مایند چې کوم دی دا چینج کی د پدی پی ایس ایل کې دومره سیلفش دومره مطلبي کپتانیو کا چې د خپل ځان سوچ کړي دي او په ټیم کې داسې کلاړي له موقع نه دا ور کړي چې هغه د نخ پرفارمنس وکي چې هغه د نخ کلاړي وي لکه په دې پی ایس ایل کې د اسلام آباد یونایټډ سره یو لیگ بریک نوجوان ینګ الک بادرو چې هغه یو میچ ورکړو په لومبني میچ کې هغه ډیر زبردست بالینګ کړو او په داسې پیچ باندې وکټ بال ټرن کولو چې په هغه پیچ باندې بال هم نه ټرن کېدو. نو می زماره ذهن نه وته کچاله یاد بیا وای ما په ویډیو هم جوړه کړې و چې شاداب خان بدل د بل میچ موقع نه ورکړي او بالکل ما غرنګوش و بس صرف یو میچ غریب لور کو هغه نه پاسه بل میچ هم ولا ورنکو. حیدر علي سره شاداب څومره زیاتې کوي په هر میچ کې پهله خو به پلینګ 11 ته نه راتلو ک پلینګ 11 ته براغو نو او متم به راوي کو خپل سیمی فائنل میچ کې فرحان صاحبزاده باندې وکټ کیپینګ وکړو چې لګي داسې چې د بدن سره په نېشنل چې کوم انټرنیشنل د پاکستان ټیم دی بنگلاديش خلاف سیریز د پاره کې د شیدایوس محمد حارث تخپی وخیره ټیم نه بهر کوي او وکټ کیپینګ په صاحبزاده فرحان باندې کوي دا هم د پلان معلومیږي. نو د اسلام آباد ټیم کپتانی چې کومه دا شاداب خان سره ده او شاداب خان مکمل د اسلام آباد یونایټډ تبعی کړی ده. د اسلام آباد یونایټډ قسمت دا خده چې ترو اوټ څومره هم پی ایس ایل سیزن فی 2016 نه 2025 پورې اده ټیم یو ډیر زبردست ټیم راځي. د سره کلاریان چې کوم د خق کلاریان راځي بیټینګ کې بالینګ کې هم بیټینګ کې هم د سره مخکې د نیوزیلند کوم هغه اوپنر بیټسمن هغه بوله ځان په ځان باندې میچونه ګټل او پاور پلی کې پړومنوش په ورونو کې 70-80 رن اسلام آباد د پاره جوړ دومره زبردست بیټینګ مو سره هغه کولو. د اسلام آباد یونایټډ بیټینګ همیشه سترانګي. نو دا شاداب خان کو خوش قسمت لري چې د لخ ټیم ورزي کنه د پېښور زلمی غو ته ټیم کې د غل ور کو شاداب لا د ونه یو میچ مونږ غټي په پی ایس ایل کې رضوان خلابیان په دې پی ایس ایل کې یو میچ وګټلو د به یو میچ مونږ غټي کې چره د پېښور زلمی غو ته ټیم د سنگ ټیم چې د پېښور زلمی کدا سه ټیم د شاداب خان لور کو. نو دا د خوش قسمتي چې د ټیم خملاويږي او بل د پکې پرفارم نه کوي د ډیر کوشش کوي چې د بیټینګ وکم چرته او میچ کې به سنچري وخمه بيخي ځان به الراوندر کما مقابله لملو شي خو نه بالینګ کې کلیک کیږي نه بیټینګ کې. نو شاداب خان لپاره چې په خپل کیریئر باندې په خپل هر څه باندې فوکس وساتي او دغه د لاهور نه ووريږي.